دو ورونه دي او دواړه شریک دي او د هر یو ورور حصہ نصاب ته رسي نو په یو ورور باندې ځانه قرباني ده او په بل ورور باندې ځانه قرباني ده پلار ژوندی دی مور ژوندی ده زامن بالغ دي لونه بلوغ ته رسیدلي دي واده دي کالی ورسره دي نصاب ته رسي په پلار باندې ځانه قرباني مور باندې ځانه قرباني او په هر زوی باندې ځانه قرباني د پلار په قرباني د زوی غاړه او د زوی په قرباني باندې د پلار غاړه نخلاصيږي د خاوند په قرباني باندې د خزه او د خزه په قرباني باندې د خاوند غاړه نخلاصيږي ها کپلار احسان کوي خېګړه کوي او زامنو ته وایي چې بس تاسو بیغم اوسئ ستاسو د ټولو د اړخه زه قرباني کوم هغې وله اجازت ورکړي سیده کولی شي خاوند ښځې ته وایي زه ستا د اړخه قرباني کوم ښځه خاوند ته وایي زه ستا د اړخه کوم جایزه کوم بچي چې په کور کې وي او هغه نابالغ نو په پلار باندې خپله فطرانه ورکولم لازم دي او د خپل نابالغ بچي فطرانه پلار ورکوي قربانۍ کې مسله داسې نه ده قربانۍ کې مسله دا ده لارم ژوندی دی زامنم ژوندي دي څه بالغ دي څه نابالغ دي په بالغو کې څه مالدار دي او څه غریبانان دي نو چې کوم بچي نابالغ دي او کوم لوڼې چې نابالغ دي په پلار باندې د هغې د طرفه قرباني نشته او نه په هغې په خپله شته او کوم بچي چې بالغ دي او ځان له کاروبار دي ځان له ګټه وټه ده او هغه صاحب استطاعت دي هغوی باندې خپله قرباني ده او چې کوم بچي بالغ دي او ځان له خپله ګټه وټه نشته کاروبار یې نشته دی هر څه پلار کوي عددي سره په لاس کې څه نشته دی نو نه په پلار باندې قرباني شته د هغوی د اړخه او نه په هغوی باندې خپله قرباني خپله شته